السلام علیکم د ګروپ ملګرو څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ خوشحاله سلامت یاست؟ انتبتونه مو ښه دي؟ صحتونه برابر دي؟ ملګرو زه عمران خبره کوم. کوم چې پرون د ټي ټي پي پوسټ ما کړی و لوسی زموږ په غره کې ولیدل شول. نو په دغه حواله څه معلومات درکوم. ما وختي معلومات درکوي په ګروپ کې، هغه نه واتساپ اپډیټ اخیستی و، نو ځکه چې لږ سره وځنډېدل. نو په دغه کې چې ولو صدام راسره و، خو په صدام چا کار نه دی لرلی. دا په واسطه لږ غلطه تللې ده او ولیدل ما خپله صدام چې ولو هغه لاندې و. صدو کاکو ته به درک ورکوي. تقریبا دا دوی چې کوم اتاک اچولی و په سره نار کې، په دغه حدودو کې زه روان وم، غږ مې تر غوږ شو. نو غوږ مې ونیو، ما چې ول تخیي والا راغلي دي، ومان به وړي. کښېنستم، بېرته سوکه روان شوم. هوا و غږ درک نه راکوي، ور بله پورتې خوا سو، بیا بله کښتې خوا سو، بیا بله بلې خوا سو، بیا بله بلې خوا سو. نو زه د په سیټ کې ناست وم، غږ مې صحیح کوی، غږ مې صحیح کې سوکه روان سو. پر مخ چې روان سوم، دالته زموږ د تخیي والا وش دي په کومه نرسې ده چې دوی خواته موږ پرېکړه کوو، پاخوا دوی دي. نو په دغه حدودو کې دوه کسان په دغه کې یوه غږ په راوکړي، دا بل ملګری نه دی، دا یوه غږ په راوکړي، رامنډې کړه. همداسې رامنډه کړه، نو په جندل کېدی مې نه لږ آزاد ولو. زه هم ورته ودرېدم، دا ګیا راته وکړي ول ودره سره ښورمه. داسې رامنډه کړه، نو ما سوچ کې بند کړي دا سړی څوک دی. د دغه سړي تر شا بل سړی و، ماشین یې په رانیولی، هغه هم څوکه را روان. نو تر دا ماشین والا دا بل ماشین ورسره و، خو په رانیولی یې نه دی، دا بل و، دا یوه خو نه په رانیولی و. هغه چې راغلی بس اوله وار یې دا پارسل چپه کړي، په جیبو کې را وګرځېدی. خو له ما سره هم د کار کپړې دې شی را سره نه و، یوه هنداره را سره وه، په هغه کې ویې کتل، بېرته یې راکړله. د ماشین والا چې و هغه هم را ورسېدی. نور یې نه غږ راته کړی دی، نه یې څه راته ویلي دي. دغه یو تر مخ سو، زه په مابین کې سوم، دا بل په راپسې سو. چې سره روان سو، تقریبا ښه پر مخ سره ولاړ و چې سره نار ختمېدی. په دغه حدودو کې 4 کسان نور هم ناست وو. خپل شیان میان ورته پراته ولو، ښه صفا خلک وو، صفا جامې یې وې، جاکټان یې په غاړه کړي وو، په جاکټانو کې پلیټونه هم ول. او په دا چې ورغلم پوښتنه مې ورسره وکړه، دوی چې بس رګېدل، زه نه پوهېدم چې ما ته به وږېدل پوهېدم. نو ول دلته چیش کوې؟ ما ول به یې ومان کوم. بس غږ یې نه دی کړی، په خپل آفس کې سره وږېدل، سره ویې خندل. نو ول کورونه مو چېرې دي؟ ما ول تقریبا پر 8 کیلومتره دي شاوخوا. په دغه کې یوه راته ویلې ول به ته ما پزن یم او زه د مریم نواز مېړه یم. نو دوی سره ناست ول، په دا مابین کې نور یې په ما کار نه لري، دوی به په خپله سره ګېدل. د دوی په خبرو زه نه پوهېدم، ول پښتانه، خو داسې د وزیرستان رنګه ژبې یې ویله، د قبایلي علاقې په ژبې خاص نه پوهېدم. نو دلته ورسره ناست، نه دا راته ویل چې ولاړ شه، نه دا راته ویل چې کښېنه. بس 2 کسان تر شا راته ناست وو، 4 تر مخ ولو. دوی سره زورور خپلې اصلي هر څه مکمله سامان ورسره و، او ښه په ترتیب کې راوتلي ول. او دا رنګ هم نه ول چې خیرن خلک ول، یا بله وه، بلکل صفا و، ښه ژیرې وې، غټ وښتانې وو، ښه صفا کپړې وې، ښه صفا ګوټونه ول، ښه صفا بدنونه ول، بلکل ډېر صفا خلک وو. داسې نه و چې یا خیرن وو، یا دورې وو، یا دلې وو. بس نو په دا مابین کې بیا په دا 2 کسان ته یې وویل به یې دوی تر خپله ځایه بېرته ورسول. لیاري شی ور معلومې وې، او را روان یې کوم څوکه بیا هغه یو تر مخ سو، زه په مابین کې سوم، دا بل په راپسې سو. چې پر مخ یې راویستم، دلته 2 دانې نور په سیټ کې ناست وو، خو دوی ځانونه را دپټول کنې ما ویلدل. او تر دغه چې را تر کړلم، نه راته ودرېدل، زه تکمې را شوه سولم، بیا چې غږ پسې راوکړي، غږ یې پسې راوکړي، لږ سره نږدې سولو. ما ته ویل تاسې هلته لاندې کښېښوئ، هغه چی شول. دوی نو ښه له وختي زه په ټارګېټ کې اخیستی وم. نو ما په ذهن کې نه راتلی، ویې وېرولم، ما ویل یو شی هم نه دی یاشتی، ول تا دلته یو شی کښېښوئ، چیش د سره ول. بس په ذهن کې راغلی، هغه په تکۍ ولو، ما ته په تکۍ یاشتی و، او بیا په تکۍ نه په ځان دی، بیا مې سر ور خلاص کړي، دا ته اوبو شی دی. نو بیا په آخري کې نتیجه کې دا راته وویل به بل وار په دغه لیول کې مه راځه لکه دا وار چې راغلی. نه دا راته ویلي دي چې له دوی ځای ګیله مه راځه، نه دا راته ویلي چې به نور یو ډیمانډ مې نه دی کړی. خالي دا خبرې راته وکړل به په دغه انداز کې مه راځه لکه داسې اوس راغلې. بس په ټولو پارسل ولو، دا یې بېرته راکړل، په جیبو کې را وګرځېدې، شی مې نه ولو، موبایل هم کور، هر څه کور. کوم 2 کسان چې ولو چې زه ښه تر ډېره راغلم، دوی مې ولیدل چې بېرته واوښتل.
نو چې رالم دلته تخایي والا و تخایي والا ته مو سر خلاص کړي وزې کتلې معلوموي دا وزې په بله خوا بوځي داسې نه سپېښه در وسي زه هم بچاو شولم چې رالمه زما ورورم په هغه کاند ولم حقیقت هم به کاند ولم نو په هغه چا کار نه دی لرالی نو چا غږ ورته کړی دی او بله خبره دا ده چې د دوی سره چې کوم سامان و دوی خو شپږ کسه ما ولیدل 8 کسه تقریبا دا سامان 26 کسه 25 کسه تر 30 کسو پورې دا سامان یې نه شو وړلی چې دا دره کوم نه کې راسي له کومې خوا راغلي یاست په کومه خوا ځئ او دلته کوئ چې بیا نو رالمه پوسټ مو وکړي په کلي کې دا مجلس وکړي چې داسې نه وي چې خدای مه کړه بل چاته نقصان ور واوړي